سلام او درناوی. پس از خبرګورۍ زه زمرګلی عباسین یم. د افغانستان د سولې سوژه تر اوسه پورې هم د یو هدف پر لور د ښکاره کېدو په حال کې ده او که نه. په دې برخه کې ناندرۍ، جنجالونه، کشمکشونه، پیچلتیاوې او هغه ستونزې چې تر دې وخته پورې رامنځته شوي دي، دغه پروسه یې له ګڼو ابهاماتو او په عین حالت کې اندېښنو سره مله کړې ده. په دې ترڅ کې په تازه مواردو کې طالبانو او زلمي خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دی د افغانستان د سولې په تړاو ټاکل شوې وه چې نن چهارشنبې د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري، خو طالبانو په ناببره توګه دغه لیده کاتل لغوه کړي دي او نن دغه لیده د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ونه شو. په عین حالت کې پاکستان ټټر وهي چې د سولې په برخه کې به د افغانستان سره همکاري کوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره جګړه حل نه دی، بلکې د سولې مذاکرات هغه څه دي چې د ده په وینا له نیکه مرغه اوس ټول اړخونه په دې موافق دي او پاکستانی حکومت هم په دې برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. هغه څه چې د طالبانو له ادرس رامنځته کیږي او په عین حالت کې په دې برخه کې د ځینو هغو اسنادو افشا کېدل چې رسنیو رپورټ ورکړی د طالبانو او په عین حالت کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یا روغې جوړې په برخه کې پیش شرطونه، څرنګوالی او د راتلونکي حکومت ډول پکې مشخص شوی و. ګونګوسې دا وې چې تر 18 میاشتو پورې انتقالي حکومت غوښتنه په دې برخه کې د یو داسې حکومتي یا دولتي نظام رامنځته کول چیرې چې د ولسمشر واکونه منحصر کیږي او محدودیږي او په عین حالت کې ځینې نور هغه مسایل چې په دغه اسنادو کې د رسنیو لخوا خپاره شوي دي هغه موارد دي چې غواړو پرې په پس از خبر کې تم شو. همدا شی به راسره په سټوډیو کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهري او په عین حالت کې له اسلام آباد څخه راسره آزاد خبریال طاهر خان هم د ویډیو کنفرانس له لارې په لیکه دی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ظاهري صاحب ډېر ښه راغلاست او طاهر خان چې موږ ته مو وقت راکړی له دې امله هم منندوی یو. آقای ظاهری، نخست بحث را با شما میخوایم آغاز بکنیم. آن چیزی که در این روزها ابهام بیشتر میسازه در مورد گفتمان صلح در افغانستان، بخصوص در مورد مذاکرات صلح با طالبان، آن چیزی که شما در مورد نشست قطر دید بین زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان میدانین چی است؟ با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شما و بینندگان شما و همکاران گرامیشون. به هر حال بعد از اینکه نشست ابوظبی با اون انتظاراتی که باید ما دست پیدا می‌کردیم یا او اتفاقاتی می‌افتاد که نیفتاد، قرار شد که برای ادامه موضوعات و ادامه برنامه‌ها و پروگرام‌هایی به ارتباط اجلاس با یک رویکرد متفاوت در جده برگزار بشه، اما یک مقدار زمان بر شد. به هر حال تلاش‌های به صورت پنهانی و آشکار با بهره‌گیری از الگوهای متفاوت ادامه داشت تا اینکه به هر حال این بار با یک رویکرد متفاوت جلسه قطر یا نشست قطر هم که قرار بود با این هدف که به هر حال گفتگوهای بیشتر و همینطور کشور قطر که در ابوظبی نبود و هم از در واقع نفوذ و جایگاهشون بالای تحریک طالبان استفاده بکنه، بلکه اتفاقی را که ما می‌خواستیم در ابوظبی بیفته نیفتاد در به هر حال جده بیفته. اما به دلایل ظاهراً قرار بود که تعدادی از پاکستان یا جاهای دیگه از گروه مخالف حکومت و تحریک طالبان به این مجموعه پیونده، در نتیجه برخی مسائل ظاهراً که این نشستی که قرار بود بین تحریک طالبان و نماینده ویژه آمریکا جناب خلیلزاد دایر بشه، ظاهراً که فعلا در وضعیت ابهام قرار گرفته. چرا؟ شما معلوماتتان در مورد فسخ یا هم به تعلیق آوردن این نشست چی میدانین؟ عوامل عمده چی بود؟ ببینید آنچه که به هر حال ما در به ارتباط اصلی موضوع که از مجاری غیر رسانه‌ای که در جریان قرار گرفتیم قرار بود که این نشست برگزار بشه. اما به ارتباط این را که همه میدانست آقای ظاهری. حالا بحث دو، شورای عالی صلح در مورد این نشست چی میداند جز آن مواردی که رسانه‌ای شد؟ ببینید عرض می‌کنیم که ما این از مجاری غیر رسانه‌ای، اما این که به هر حال دوباره به حالت تعلیق یا به حالت یک وضعیت ابهام رفته، به هر حال یک بخش آنجایی که ما به هر حال در جریان قرار گرفتیم بخش عدم هماهنگی یا نبود هماهنگی کافی بین اعضای قطر و بیرون از قطر باعث شده که به هر حال این جلسه فعلا در وضعیت مبهم و در وضعیت نامشخص قرار بگیره. سپاس.
طاهر خان تاسو ته درځو هغه ډول چې په دې ورځو کې ریپورټونه خپرېږي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دی د افغانستان د سولې په پروسه کې پوره همکاریو ته آماده دی. ویلي دي چې د افغانستان د ستونزې حل جګړه نه بلکې د سولې مذاکرات دي چې د ده په وینا ټول لوري اوس دغه توافق ته سره رسېدلي دي او په دې برخه کې یو داسې هوکړه موجوده ده چې کیدلی شي دغه پروسه لا هواره کړي. په عین حالت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشار رئیس ښاغلی عمر داودزی هم نن د یو پلاوي په ترڅ کې البته رسېدلی پاکستان ته په دې هکله راته ووایي چې واقعا د عمران خان له څرګندونو او بیا هلته د افغانستان د سولې عالی شورا د یو پلاوي تګ څه غبرګونونه ځان سره درلودل؟ سلامونه تاسو ته، ستاسو میلمه ته، ستاسو کتونکو ته او ډېره مننه چې ماته وخت راکړ. زما خیال دا دی چې څه ناڅه تر څه حده د پاکستان نوې اداره یا نوې حکومت کیدی شي غواړي، ځکه چې عمران خان نه یوازې د تاسو تازه بیان یادوي بلکې کله چې هغه انتخابات ګټلي وو، ټاکنې ګټلې وې او هغه بیا ملت ته وینا کوله، یعنې هغه وخت کې د صدر اعظم هغه لوړه نه وه کړې، لیکن هغه چې کله ولس ته وینا کول نو د افغانستان ذکر یې په هغې کې هم کړی و. وروسته بیا هم او بیا نن تاسو اشاره چې وکړه چې کوم ملاقات شوی دی د پاکستان خارجه وزیر سره د عمر داودزي، نو خارجه وزارت کې ما خپله خبرې کړې وې، یو هغه چارواکي سره چې هغه په دغه غونډه کې موجود و، نو هغه ته ډاډ ورکړی شوی دی. لکه عمر داودزي خو د دغه چارواکي په وینا غوښتل چې پاکستان د همکاریو کې افغان حکومت سره، ادارې سره چې طالبان ورسره یو ځل په میز باندې کېنوي. شاه محمود قریشي خو ورته وویل چې خپل وس به کوي، یعنې دا څه کنټرول په طالبانو دی، دغه چارواکي وایي چې ورته یې وویل چې نشته. لیکن مشکل دی د عمر داودزي چې دلته راغلی دی د سفر نه مخکې په کابل کې چې کوم بیانونه ورکړي وو چې دی به غواړي د پاکستان نه به خواهش ولري چې پاکستان اړي ورسره وکړي، ځکه چې دا یو چیلنج او یو ننګونه خو ده چې طالب خپل افغان سره نه کینی نو مشکلات خو به وي. خو د حکومت په نظر کې زه وینم چې څه بدلون د ماضي په توپیر لري. یوه دویم، نن هم داودزي سره چې کله غونډه وه نو دغه پاکستاني چارواکي دا هم ویل چې په افغانستان کې کوم یو نظر دی چې د پاکستان د نظامیانو، د فوج او د پاکستان د ملکي حکومت ترمنځ توپیر وي اکثر. زما خیال اوس کیدی شي دغه هم لږ هغه که توپیر پاتې شوی په ماضي کې ځینې شیان حقایق هم دي، د هغې انکار هم نشي کېدی. زما خیال اوس دواړه غاړې کیدی شي د ماضي په نسبت په دې موضوع باندې چې د افغانستان د سولې لپاره او د امن لپاره څه کوششونه وکړي. نو غبرګون خو دلته لکه د پاکستان حکومت هم چې کوم د دې پالیسي مخې ته راغلی ده نو هغه مثبت ته، او عمر داودزي چې انتخاب کو چې اول پاکستان ته راشي د خپل مسؤلیت پر غاړه اخیستو وروسته یا نو زما خیال چې څه امیدونه، لیکن د افغانستان مسله دا یو سوچ وي چې بس دا به ډېر یو زر حل شي او طالب بلکل طاهر خان دا چې دا مسله په ټولیزه توګه څنګه حل کیږي، واقعا تاسو اشاره کوئ هغه مسله شاید پیچلې وي، خو پرو طالبان پاکستان څنګه دا ځل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو حل غواړي؟ په داسې حال کې چې تاسې هم اشاره وکړه د سولې عالی شورا او افغان حکومت اوس تر ډیره پورې د طالبان لخوا په حاشیه کې دی، نو پرو طالبان پاکستان څنګه کولی شي له افغان حکومت سره د طالبان د خبرو ملاتړ وکړي؟ ګوره جي ستاسو نظر ته احترام لرم او پرو یا مخالف دا لکه دار چا خپل یو نظر دی او دلایل به هم ولري، لیکن زما خیال په پاکستان کې اوس دا یو سوچ دی چې په پاکستان باندې خو هیڅ شک نشته چې په پاکستان باندې د امریکا یو فشار هم شته، او زه خو مخکې ستاسو پروګرام کې ما یو واره ویلي وو چې پاکستان هغه خپل فشار هغه لږ منتقل کړی دی د طالبانو طرف ته. زه د دغه نظریې سره دغه فکر او سوچ سره موافق نه یم چې طالب باندې فشار واچي او هغه به ستا د فشار د لاندې راشي او سبا به افغان حکومت سره کېږي، داسې هم نه ده. لیکن زما خیال چې که تاسو د ډونالډ ټرمپ نږدې بیان وګورئ نو هغه دوه خبرې کړي دي. یو خو د پاکستان سره ښه تعلقاتو، بیا دا خبره کړې ده چې پاکستان د حکومت نوې مشرانو سره لیدل غواړي، لیکن هغه زړه خبره هم کړې ده چې د هغه په نظر
د امریکا دښمنان هغه په پاکستان کې ژوند کوي، لکه دا هغه خپل الزامات او تورونه هر څه چې ورته تاسو وایي طاهر خان. هغه خپل دی. لیکن پاکستان باندې یو د فشار خبره ده، بله کیدای شي پاکستان کې هم اوس دا سوچ راغلی چې د ځکه په افغانستان کې خو یو هغه د پاکستان باره کې خو هغه یو منفي تاثر خو شته، خو چې کابل ته موږ هم درشو موږ هلته ووینو، بیا ستاسو په رسنیو کې بیا په باسونو هغه شیان شته. نو طاهر خان اجازه راکړئ، هغه ډول چې وویل شو پرو طالبان نه ستاسو هدف څه زه نه پوهېږم، خو د طالبانو ملاتړی پاکستان چې طالبان په خپله نه غواړي له افغان حکومت سره وګوري، د سولې عالي شورا سره د مسکو ناسته هغه څه چې طالب استازي هلته موجود خو دوی ورسره خبرې د سولې په تړاو اصلا ونه کړې، له افغان حکومت او استازو سره خو اصلا په ابوظبي کې په واضح ډول پیغام ورسېد چې دوی نه غواړي وګوري. اوس د زلمي خلیلزاد سره هم دوی نه ګوري، نو پاکستان دلته په کوم نقش کې دی؟ په داسې حال کې چې ځینې ریپورټونه موږ ترلاسه کوو چې طالبان چې تر قطره ځي او یا متحده عربي اماراتو ته ځي، د پاکستان د آیسای لخوا په هلیکوپټرو کې لیږل کیږي، یا د دوی په ویزو یا نورو مواردو باندې البته پاسپورټ باندې دوی انتقال کوي دغه ځایونو ته او دې هیوادونو ته. دې مواردو ته اوس په کتو پاکستان که چیرې غواړي طالبان او افغان حکومت سره خبرې وکړي، آیا کوم څرک او کوم سیګنال ښکاري دلته چې واقعا پاکستان غواړي چې افغان حکومت او طالبان خبرې وکړي، نه طالبان او امریکا؟ د پاکستان چې کومه پالیسي او تګلاره ده او د پاکستان چې کوم رسمي بیانونه دي، که تاسو د کابل پروسه کې د پاکستان د استازي چې د خارجه وزارت یو چارواکي وه ښځه وه، هغې چې کوم هغه وینا کړې وه او بیا شاه محمود قریشي څو ورځې وړاندې چې کوم وینا کړې وه، پاکستان خو دا خبره کوي چې طالبان افغان حکومت سره کېنول اول خو د افغانانو پورې اړه لري، دویم پاکستان دا وایي چې دا مشترک ذمهواري ده او د هغو ملکونو هیوادونو هم دا ذمهواري ده د چا چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره تعلقات وي، رابطې وي، اړیکې وي مشترک. پاکستان دا ذمهواري هیڅ کله هم په خپل سر نه ده اخیستې، لیکن نن چې کله غونډه وه په اسلام آباد کې، نو د عمر داوودي الفاظ چې کوم یو پاکستاني چارواکي ویل هغه داسې وو چې عمر داوودي خواهش وکړه د پاکستان نه چې تاسو یو وارې افغان طالبان د کابل ادارې سره کېنوي، دا د خواهش و. د شاه محمود قریشي جواب دا و کوم چې دغه چارواکي وي چې موږ پاکستان طالب مجبورولې نشو، لیکن بیا به هم تر وسه دغه الفاظ چې کوم ما سره شریک شوي دي چې د خپل وسه به کوشش وکړو چې بغیر پرته داسې شرط طالبانو ته وویلی شي چې خپل افغانانو سره کوي. خو لیکن زما دا خیال دی طالبانو چې کومې پاتې دي، طالبان دوه خبرې کوي چې دوه بود ورته هغې وایي، تاسو زموږ د پاکستانانو پښتو دومره زیاته ښه نه وي، لیکن هغې وایي چې یو خارجي بود دی یو داخلي دی کورنی دی، چې کله د خارجي فوجانو په اړه باندې څه پرمختګ نه شوی یا په نورو مسلو چې هغې کوم غواړي د خپلو مشرانو نومونه تور لیست نه یا دفتر په رسمیت پیژندل او دا شیان میان، نو هغوی خپل لیکن خپل افغانانو سره دا وخت نشي کېناستلی. افغانانو مطلب چې افغان ادارې سره حکومت سره بل هغې دا پوښتنه طاهر خان پوښتنه د پاکستان په هکله ده، ستاسو نظر غواړو په دې مورد کې چې پاکستان وایي چې د حل یوازنۍ لار مذاکرات دي، په عین حالت کې هغه ډول چې عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه هغه وایي چې دغه مسلې باندې اوس ټول پوهېدلي دي، خو مسله دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې نه کېږي. طالبانو او امریکایانو خبرې کړي دي، اوس یې هم کوي او تر دې وروسته یې هم شاید وکړي، خو پاکستان په دې کې څه نقش لري؟ ځکه باور دا دی چې پاکستانو چې طالبان انتقالوي دوی ته لوری ورکوي، ډیری په دې باور دي چې که پاکستان وغواړي افغان حکومت سره هم طالبان کېنوي دا ډېر ژر شونې ده، خو تر هغه چې امریکا ونه غواړي. دلته دا پیچلتیا تاسو څنګه ګورئ؟ ګورئ جي دغې خبرې سره خو کیدای شي سره اتفاق وشي. پاکستان وایي چې زموږ رول د سهولتکار دی، سهولتکار او دغه تاسو چې کومه خبره کوئ نو زه اتفاق به سره څه وشي چې په غونډو کې د خلکو د طالبانو د مشرانو کې په شرکت کې پاکستان یو رول ولري. او د پاسپورټونو خبره تاسو وکړه، پاسپورټونه خو زما چې کوم معلومات مثلا په ګوانټانامو کې چې 15 طالبان موجود دي چې کوم خوشي شوي دي د ګوانټانامو نه او دوه پکې په دغه پروسه کې اوس شامل هم دي، نو هغوی سره خو افغان پاسپورټونه دي،
تاسو دغه ځای کې خپل افغان حکومت نه معلومات وکړئ چې هغوی له پاسپورټونه چا ورکړي چا ورته وړي په دغه کې په قطر کې. خیر هغه موضوع باندې خبرې نه کوو. پاکستان رول بالکل سهولتکار شته، لیکن زما خپل هم دا نظر دغه سهولت رول ولې د افغان دولت سره نه لیدل کیږي؟ طاهر خان لنډ ځواب راکوي. دا خو بالکل د افسوس خبره ده. لکه خپل هم زه وایم چې زه خو اکثر د حزب اسلامي مثال ورکوم چې حکمتیار خپلو خلکو سره کېناست. نو حکمتیار اوس په کابل کې موجود دی، د سیاسي عمل برخه ده. نو طالب به هم، لیکن طالب اوس وایي چې دا افغان اداره یو ډله نه ګڼم، یو فریق نه ګڼم په جنګ کې، او چې کومې مسلې خارجانو سره دي اول په هغې باندې پرمختګ غواړم، وروستو بیا خپل افغان سره هم کېنم چې د راتلونکي په اړه ورسره هم خبرې وکړم. مشکل بالکل دی. زه خو تاسو سره اتفاق کوم په دې باندې. خو طالبان نه غواړي اوسني حکومت سره کیني، دا چې کوم افغان لوري سره کیني، او تاسو اشاره چاته ده. بیا نو دې پوښتنې ته ځواب راکوي طاهر خان چې د سولې عالي شورا ته د پاکستان حکومت څه ډول نظر باندې ګوري. نن څه وښوده د عمر داودزي سفر په پایله کې؟ آیا حکومت داسې یو څه وویل چې دوی به زمینه سازي کوي که نه؟ نن اولنۍ غونډه وه او دا مهمه غونډه وه. سبا موږ ته چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د فوج مرکز ته کیدی شي GHQ ورته چې دلته پاکستان کې وایي په انډیا کې کیدی شي عمر داودزي هلته لاړ شي او ځینې پاکستاني د فوج چارواکو سره وویني. دا معلومات راکړل شوي دي، رسمي تایید او تصدیق نشته. لیکن عمر داودزي دا هم غواړي چې د پاکستان مذهبي او سیاسي ځینې ډلو مشرانو سره هم وویني، ځینې دیني عالمانو سره هم وویني، ځکه چې په دې وروستو کې د دیني عالمانو هم یو رول مخې ته راغلی و. لیکن نن د غونډې چې کوم ځینې شیان راغلي دي او موږ سره یو خو سره رسمي بیان جاري شوی دی، په بیان کې خو هغه روایتي خبرې دي. لیکن ګورې عمر داودزي اولنۍ ورځ وه د سفر، ماسپښین راغی، مازدیګر 5 بجې غونډه وشوه خارجه وزیر سره، او اوس هم دلته موجود دی، سبا به په پاکستان کې موجود وي. زما خیال چې یو درون هرکلی ورته شوی دی چې خارجه وزیر ورسره یو رسمیات ډیپلوماسي او هرکلی دی. طاهر خان دا ځواب راکوي چې ډېر لنډ وي، خوشحالیږو چې هغه څه چې اوس لیدل کیږي د سولې عالي شورا ته د پاکستان له عینکو څنګه کتل کیږي؟ آیا پاکستان داسې یو لید لري د افغانستان د سولې عالي شورا پر وړاندې چې گویا دوی دا ومني، په داسې حال کې چې طالبان یې نه مني تر اوسه پورې؟ زما خیال چې د پاکستان غبرګون مثبت دی، د پاکستان غبرګون مثبت دی. لیکن تاسو چې په کابل کې ناست تاسو نه هم د خلکو ډېر زیات امید او هیله وي چې د پاکستان ځینې وخت کې داسې هغه یو سوچ وي چې مبالغه رایي ورته چې مونږ وایو چې یو ډېر زیات هغه د هیلو هغه یو حد نه تیر شي سړی. زما خیال دغه یو صحیح سوچ نه دی په افغانستان کې. د پاکستان په اړه باندې چې بس پاکستان هر کار کولی شي او باید چې سبا یو کې بل ورځ یو کې لږ هغه د مسلې هغه بنیاد ته دلایل خو 12 کاله پلس، یعنی له 12 کالو ډېره موده شو طاهر خان. مهرباني 12 کالو نه ډېره موده وشوه. کله چې تاسې وایي اگزاجریشن یا مبالغه ده، د مبالغې دغه اړخ له 12 کالو وروسته هم تر اوسه پورې پاکستان متهم په دې دی چې رښتینې همکاري نه کوي. واقعا دوی نه غواړي چې دوه افغان لوري سره کېنوي. کله چې بیا دا کار وشي یا احتمالات رامنځته شي، نو بیا هلته پاکستان کې یا د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شي، یا هم ملا منصور ووژل شي، او یا هم په دې هکله نور ضد و نقیض رپورټونه خپاره شي او پروسه سبوتاژ شي. نو د اختر منصور د وجرې نه خو انکار زه بالکل نه کوم، او البته د ملا عمر د مړینې په اړه باندې کیدای شي تاسو سره هم شواهد نه وي، او څوک چې ادعا کوي هغې سره هم شواهد نه وي. پوره په هغې مسلې پسې نه ځو کوي. نو بیا خو البته د ریپورټ خپرېدلې کله چې ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، د هغه وخت چې طاهر خان ستاسو په یاد مري کې ټاکل شوی افغان دولت او د طالبانو استازي سره وګوري، او دا مسله ډېره نږدې شوې هم وه. دا بالکل درست خبره ده چې په مري کې خبرې شوې وې، لیکن د مري بیا دویمه غونډه هم په اسلام آباد ته طالب مشران راغلي وو، او لیکن هغه بیا د ملا عمر د مړینې خبر چې خپور شو د کابل نه خپور شوی دی، د ارګ نه خپور شوی، که تاسو ته به یادېږي، ما ته خو یاد دي. نو بهرحال خو په ماضي پسې خو اوس نه ځو که نه. اوس خو ډېره مننه طاهر خان، بیرته راځو آخري شیبو کې، بیا هم غواړو یو موضوع باندې ستاسې نظر واخلو. راسره پاتې شئ. دلته د سولې عالي شورا د ویم راسیال راسره د دوی نظر با هم واخلو. آقای ظاهری، آنچنانی که در مورد سفر آقای داودزی به اسلام آباد گفته شده، بسیاری ها به این باور است که پاکستان این هیئت شورای عالی صلح را
زیاد جدی نخواهد گرفت و آن چیزی که در نتیجه برمی آید از این سفر یک کلمات کلیشه‌ای بی‌معنی و بی‌نتیجه خواهد بود، در حالی که حکومت پاکستان با طالبان در تماس بوده ولی با حکومت افغانستان زمینه ساز نشست دو جانبه بین حکومت افغانستان و طالبان نبوده است تا حال. به هر حال ما با پس زمینه یا در واقع آن چیزی که به ارتباط این منطق وجود داره تا حدود موافق هستیم، به این معنا که اگر ما مبنا عملکرد گذشته پاکستان قرار درسته، اما فراموش نکنیم که وضعیت فعلا عوض شده، وضعیت جهان، منطقه، افغانستان و خود مردم پاکستان. امروز آمریکا با فشارهای ایالات متحده آمریکا مواجه است، با فشارهای افکار عمومی جهان اسلام مواجه است و همینطور به هر حال با مشکلات اقتصادی، با خواسته ها یا مطالبات روزافزون داخلی هم مواجه است. اینها به هر حال از کجا میدانید شما تا حال مواجه است؟ آقای ظاهری، اگر تا حال این فشارها وجود داره، پاکستان باید سالانه چند میلیون دلار از امریکا به دست متوقف شده ولی اخیراً شما میدانید که پاکستان حدود 9 میلیارد دلار از قطر، سعودی عربستان به دست آورده. بسیاری ها با این باور است که این همان پولی است که متوقف شده بود ولی چندش به دست آورد، یعنی موفقیت باز هم از پاکستان. ولی همکاری پاکستان با شورای عالی صلح تا حال محسوس بود؟ ببینید شما تا اینجای کار به جز چند سفری که یا شورای عالی صلح با هیئت علمای سراسری افغانستان و پاکستان داشت، با نهادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی پاکستان مذاکرات داشت، این مذاکرات به مثمر ثمر هم بود و همینطور با رئیس شورای علمای پاکستان در اندونزی و غیره. من میخوام اینو بگم که این منطقی که وجود داره درسته، یک زمانی میخوام عرض کنیم که در ترکیه هم ارتش همه کاره بود، ولی در نتیجه تغییرات جهان، منطقه و خواست مردم و جان گرفتن نهادهای مدنی ارتش تسلیم خواستهای مردم شد. در پاکستان امروز چون وضعیت، یعنی شما فکر میکنید شورای عالی صلح جان گرفته است؟ حالا اجازه شورای نه و پروسه صلح، روند صلح امروز، ولی سوال ما در مورد شورای عالی صلح است. میخوام همین که پاکستان اگه بخواد گام برداره، گام‌های عملی برداره، باید یک سری مشوقاتی یا یک سری امتیازاتی، پاداش‌هایی هم بالاخره دریافت بکنه. من عرض اینه که پاکستان امروز با ناگزیری‌های مواجه است، فشار ایالات متحده آمریکا، فشار افکار عمومی جهان اسلام و فشارهای داخلی. امروز مردم پاکستان آب سالم می‌خواد، انرژی می‌خواد، زندگی به صحت همراه با رفاه می‌خواد. اینا امکان نداره جز این که در افغانستان ثبات باشه، امنیت باشه. امروز به ناگزیر ارتش باید در واقع این مطالبات مردم رو در نظر بگیره. بنابراین توقع شما از نتیجه سفر آقای داودزی چی خواهد بود؟ با توجه به این مسائل توقع یا انتظار هدفی است که پاکستان ترغیب بشه تشویق گام‌های بلندتر، گام‌های سریعتر را در قسمت آغاز گفتگوهای بین الافغانی برداره. ولی خیلی ها کوشش شده که پاکستان تشویق و ترغیب شه که نشد تا حال. خب شرایط قبلی را با این شرایط نمیشه مقایسه کرد. شرایط کنونی، شرایط فعلی این است که طالبان با شما حاضر نیست صحبت بکنه، طالبان حاضر نیست با حکومت افغانستان صحبت بکنه و شما را هم یک شاخی حکومت می‌پندارید. اجازه فرمایید، هدف هم است که پاکستان تشویق بشه که از نفوذ خود، از جایگاه خود بالای طالبان استفاده بکنه و همینطور پاکستان از جایگاهی که در منطقه داره، در مجموعه کشورها، این اجماع منطقه‌ای که وجود داره تلاش بکنه که این اجماع در یک مسیر واحد، در یک مسیر بسیار همسو و هماهنگ قرار بگیره. بسیار تشکر آقای ظاهری. انتظار ما است که پاکستان طالبان را وادار بکنه، قانع بسازه. سپاس. آخرین سوال میخوایم از آقای طاهر خان داشته باشیم. طاهر خان، په دې اړه راته ووایئ چې کله اوس د سفر په جریان کې او د سولې په پروسه کې یو ځل بیا هم یو افغان پلاوی تللی د سولې عالي شورا په استازیتوب او د عمر داودزي په مشرۍ، څنګه کېدلی شي له دې ناستې داسې یو توقع وشي چې بالکل یې په تیر کې ساری نه لیدل کېده او متفاوت اوسي؟ ستاسو आवाज لږ صحیح نه و، مهرباني وکړئ سوال د عمر داودزي د سفر متفاوت او جلا یعنی یونیک ټکي به په دې کې څه طاهر خان؟ زما خیال چې نن کومه غونډه شوې ده قریشي سره، نو اسې یو خو عمومي خبرې شوې دي، لیکن بنیادی کم بیان چې هغه په کابل کې ورکړی و چې د پاکستان نه به خواهش وکړي چې طالبان ورسره په میز باندې کېنولو کې همکاري وکړي، هغه تکرار کړې ده. اوس به وکتلی شي چې پاکستان دغه جواب بیا څه کوي او څومره هغوی همکاري کوي چې کوم د افغانستان د حکومت دا غوښتنه ده کلونو چې طالب دې ورسره کینی. نو نور انتظار وکړو او هیلې خو زما خیال چې باید چې موجود وي.
انتظار به وکړو چې انتظار نتیجه ورکوي که نه دا به په خپله وخت وي. ډېره زیاته مننه کوو طاهر خان چې له موږ سره مو مرکه وکړه و وقت مو راکړ. ډېره مهرباني. آقای ظاهری از شما هم تشکر میکنیم. په همدې ځای کې د دې مهال پس از خبر هم رانغاړو. تر بیا هم په پاک الله سپارم.